قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. سورہ نحل شروع پاگی دویم باب ذکر کیدو. پاگی کی اولنے آیت آغا ذکر شیو پس زجر د انکار د قرآن باندې او دویم آیت آغا ذکر کیدو زجر او تخویف فکیو. لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة. پدی آیت کی برون سا خبر ذکر شوی چې دا خلق با پورتکوی پیٹ خپل کامل د قیامت بورز او د پیټو د هغه چانه چې بیلاری کوي دوی هغوی لرا بغیر د دلیل نه. نو دوی بخپل پیټي هم هغه چوتای او د نورو پیټي به هم چتای. نو بغړن آیاتونو کې دا مضمون راغله سورہ نجم کې او دغه شان دی الله پاک بل دې فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى. هر سړی بخپل بوج چوتای بلکې بل هغه بوج نه چوتای. نو دلته د دې آیت څه مطلب دی؟ نو په دې باندې تاسو سورہ انعام سورہ اعراف آیت نمبر 38 اتم سپارہ هغه کې وګورئ. په هغه کې دا تذکرہ کړی دا قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. وابو الله تعالی چې داخل شي باغ ډلو کې چې تیر شوی دي د دینه مخ کې ستاسو نه د پیریانو او د انسانانو نه بور کې هر وخت چې داخل شي یو ډله لعنت پکې باغ ملګرو خپلو ترجیح چې کله یو ځای شي باغې کې ټول با هغه رستنی خلق دا مریدان په بار دا مخکینو خلقو یعنی لا پیران جدي دوی به اے رب زمنگا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. اے رب زمنگا دې کسانو بیلاری کړي او منګا نور کدوی د عذاب دو چند. الله تعالی به لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هر یو لره دو چن عذاب دی لیکن دوی نه پوهیږي. نو دوی به چې منګا دوی گمراه کړو الله به چې تاسو لم دو چن عذاب دی او دوی له هم سره هغه دو چن عذاب دی. نو دغه شانتی سورہ عنکبوت شلم سپارہ کې 11 او 12 نمبر آیت کې هم دغه تذکرہ کوي چې هر انسان له خپل پیټه چوتای. نو دلته بدی آیاتونو کې سوې وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وای ها کسان چې کوبر کړل للذین آمنو ها کسان د ایمان راوړل او تابعداري کړی دا وای تابعداري وکي د لارو زمونږه ولنحمل خطاياكم او پورته کوم او پورته بکړو مونږ ګناونه تاسو. وای تاسو زمونږ د لار تابعداري وکي نو مونږ بس تاسو ګناونه غپورته کو. نو دا زوم په معاشره کې دا خبر عامه ده. کله کله یو سړی او کار نه کوي بل ورته یا لګا راځه بڑا زما سره یو ځای شه په دې کار کې زستا دي ګناه ذمہوار یم. نو بیا به ګناه ال د چوتول دا ډیر ګران کار دی. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. او ندی دوی چې پورته کوونکي د ګناهونو دا غوینه سیز یقینا دوی خامخا دروغجن دي. ول خامخا پورته کوي دوی پیټ خپل او پیټ د گمراه کولو سره د پیټ خپلونه اے دوی بخپل پیټ هم جدای بلکې دا خلکو چې دوی گمراه کړي دي با گمراهی لار باندې اخته کړي دي نو دوی به داغو پیټ هم جدای. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير پیټ دا غچا چې بلاری کړي دوی هغه لاره بغیر څه دلیل نه. یو غو هغه خلق دی چې هغه بغیر سره دلیل نه په یو لاره باندې چا سر روان وي څه دلیل وسره نه بلن تقلید لړن تقلید کوي بس الګ ولی په تابعداري کې
بس د مشر دی بس چې د سوی هغه ټیک تک هغه هر سوی هغه حق وای او باطل وای نو دا لون تقلید دی بلکې یو هغه کتلو چې یو سړی یو خبره ویني دلیل وسره وي الګ دا خبره سمه ده حق ده نو بیا د هغه ملګرتیا کول بیا باغې بس تلل هوس تا ته لار معلومه ده او نار سره دلیل شو بس روان لون تقلید دی چې هغه سکی تم کوا نو د دې با تعالی هم د دې عذاب در کولېږي او چا چې بل لار اخته کړي هغه له هم عذاب ور کولېږي دا نه چې داغه به دې ګناه کې اخته کړي داغه پیټه د ګناه کم شو او ستا پیټه باغ باندې بار شو نه داغه خو یو خپل پیټه ګناه او بل پیټه وسره ستا د ګناه شو خو بلکې ستا د ګناه په پیټه کې څه کمې ناراضي بلکې تم په دغه ګناه تکلیف او عذاب او داغي بدله برده در کولېږي د دې مثال داسې دی یو سړی خزه جوړ کو جماعت جوړ کو مدرسې جوړ کړه نو بدی کې دا یې خکار وکړو بلکې بدی کې بیا خلک ځان تلاوت کوي سو به سبقونه وي سو نو یو خدای کار کړل بلکې دا نور اجرونه تلاوت د قران د سبق دا ورته هم ملاويږي خو د دې په مقابله کې یو سړی بدکار وکړو یو سړی کوړه مثلا ټي وی راوړو نو بخبل هم د ګناګار دی او د بچو ګناه هم دی چوتای او بیا پس د مرګ نه دی به هم ګناګاری د بچو هغه ګناه ابد د ملاویږي زګه چې در بچو د پاره دا غلط چیز راوړلې بچو ته دا غلط چیز د خو دی خځې ته دا غلط چیز د خو دی نو هم په خپل ګناه کې اخته دی او هم د خپل اولاد په ګناه کې دی اخته دی دته به د دوانه ګناهونه ملاویږي بلکې خدا نشي کېدای چې یو سړی ګناه په بل باندې بلکې یو سړی په بدلار باندې روان کو په بدعاتو کې روان کو پر رسوماتو باندې روان کو نو یو خدای په خپل ګناه کې او بل د ځان سره په ګناه کې اخته کو نو دا کم کس چې اخته کړي دی دیبا هم په ګناه کې اخته او د بل سړی ګناه په مخته مثلا یو سړی هغه روان کله کې جیسو سلیمات نو دی وس په خپل نه خدای بوزي نو بلکې دا سړی خود به خودم ګناګار دی خود د ګناه په د باندې بار شو ځکه چې در روان کړه دی ذریعہ او سبب دی جوړ شوی دی نو ګناه هم په د باندې وي نو دی آیت دغه مطلب دی الا سا ما یزرون خبر شبد دی هغه چې دوی پورته کوي وس تخویب ذکر کوي د دنیا قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نو بدی کی مفسرین هغه ذکر کوي مخ کی ذکر وکړو د کافرانو د کوپر بیان نو وز دا غوی د مکر بیان کوي بدی کې درې خبرې دي یو خبره دا د بدی کې علما چې دا مکر او چل څنګه د مکی والا کو نو الله ستاسو نه مخکم دي خلق هلاک کړی دي چې هغه به چل ول کو مکر پرېب به کو یو قول دا ده ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دي یو قول بګی د امام مقاتل رحمه الله ده چې دغه واقعي د اشاره کی چې نمروز دا بادشاہ د ابراهيم عليه السلام د دور هغه یو بلډینګ جوړ کړو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده تفسیر کبیر دا خبره ذکر کړی دا ابن جوزی رحمه الله په زاد المسیر کې هم ذکر کړی دا چې دا دومره وګد بلډینګ او چې 15000 فټ د دې بلندواله او 6000 فټ د دې پلنواله دومره وګد بلډینګ او بل قول مطابق راځي چې دا درې پشپګ میلګیو شپګ میلګي پشپګ میلګي دنګو او بدري میلګي سو هغه پلنو او بدی کې هر قسم بهایایانی دا پکې دی الله جل شانه بیا عذاب را وستو نو دا نیم طرف ولا په وګو کې ډوب کو او نیم طرف ولا په هوا باندې روان کو نو چې کله دا نیم طرف په هوا روان شو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې دا خلق ګډ وډ شول د دوی جبي بدل شوې چې کله جبي بدل شوې
نو علما ذکر کوي چې 73 جبې د جوړ شوي ځکه چې په دوی باندې ګډوډواله د هوا راغی د دغه وجه نه د دوی د جبې څه شوي دا 73 شوي تفسیر قرطبي ذکر کړی دا خبره او یاد دویم قول مطابق دا دی چې دا یو مثال له لکه څنګه چې مخکینو خلق هغوی مکرونه او چرونه جوړ کړل او د دې دا مثال د آبادو سره ورکو چې مضبوط او کلک کلک چلونه دای جوړ کړل الله جل شانه دا غوی دا چلونه او مکرونه په غوی باندې واپس راواچول چې کوم مکر فریب او چل جوړ کړو سازش او منسوبې جوړ کړې الله هغه سازش او منسوبې باغو بخپل استعمال شوي نو الله وې مکه والا هغه مخ کې خلقوم دا چل کړو که تاسو د پیغمبر سره مکر فریب او چل جوړوي الله وې په دې چل او په دې کې بخپل راګیر کو نو په دې کې دغه د اشاره ده قد مکر الذين من قبلهم یقینا چل او مکر کړو دوی الذين من قبلهم مخکې چې کوم خلق ول د حق په مقابله کې فات الله بنيانهم نراغ دوی ته نو دات الله معنا سره هغه عذاب د الله راغی یا د الله د عذاب اراده وا نراغ د الله تعالی عذاب په دوی باندې په بنیادونو د دوی من القواعد ویخنا چې کله به د الله عذاب راغی نو په دنیا کې خلک وای الګه زې جوړه مضبوط سخان به ګولګو پلری وګاو بنیادونه جوخکا الله په دوی باندې عذاب راوستو دا بنیادونو باندې چې هغه بنیادونه ولا سکرل هغه ولا ختم کړل فخر عليهم السقف نور ارتا وکړل په دوی باندې خر ویل کېږي هغه आवाज ته چې پاره کې صحیح پرار داوالو کې یو قسمه आवाज وی نو الله دا آبادی په دوی باندې ارتا وکړي من بوقم دل پاسه د دوی نه واتاهم العذاب او راغی دوی ته عذاب من حيث لا يشعرون د داسې زینه چې دوی نه بویدل الله به عذاب د داسې زینه راوستو چې دوی پاغه باندې نه بویدل چې د عذاب د کمی غاړي نه راغی او دوی په دغه عذاب باندې هلاک شول او ختم شول ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ندغي تخويب دنیوی ذکر کو وسی د آخرت عذاب ذکر کئ د قیامت په ورځ به رسوا کئ دوی لره الله تعالی ويقول أين شركائي الذين او وایبا چې کم زید شریکان زما چې تاسو زما سره کم خلق شریک کول او کم خلق زما سره یو ځای کول زما صفات ول ور کول الله وای دا شریکان کم زیری دا په تور د حکایت وای چې په دنیا کې دوی د الله سره خلق یو ځای کول او د الله صفات خلق ور کول چې دوی موږ په محشر کې د الله نه خلاصي دوی موږ په جنت ته بوزي دوی موږ د جهنم نه خلاصي الله به د قیامت پر ورځ حکایتن وای آیا خلق هغه سشول چې تاسو په دنیا کې نیولیو د ځان نه بارا چې دوی موږ د الله نه خلاصي او دا داسې خلق دی چې دا په الله باندې زور ور دي دا په الله زور ور دي قیامت کې به معلوم شي چې دا په الله زور ور دي کنه نو الله به حکایتن وای چې کم زیری دا شریکان زما کنتم تشاقون فیهم هغه چې تاسو بچاو دی د دوی په باره کې تاسو بشلی دی د دوی په باره کې یا مدارک معنی کوي چې تاسو به د دوی په باره کې زما د غنیګو بندګانو سره جګړې کولې چې تاسو ته به وی الګ د دې عبادت مګوي د دوی نه مغواړي دوی ته आवाज مګوي تاسو به د هغه خلکو سره دشمنیان ښکارا کولې تاسو به د خلکو سره جګړې کولې تفسیر مدارک او تفسیر ابو سعود دا معنی کړی دا یا به مخالفت کو چې دوی به ورته الګ د در نه کیږي د دنه مغواړه بس الله تواس کو د الله نه غواړه نو دوی به په ضد کې رالل عناد کې برالل چې دا خو زمنګ خدایان دي دوی موږ د الله نه په زور خلاصي نو قیامت کې به الله وایي چې سشول داخله
نو بعض ځای کې جواب ذکر کوي او بعض ځای کې جواب نه ذکر کوي نو کله کله دوی به خاموش پاتې کېږي کله کله به جواب کوي د خپلې خبرې او کله کله به ځکه چې هلته رسوا شي نو بیا به خامخا څه کېږي هغه غلی کېږي الله دې عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة